واده په ډنګ ډو مړی په جړا مزه کوي. دا د واده خبره یو طرف ته که د مړي خبره راواخله. مړی په جړا مزه کوي. پلار دې مړ دی ته جاړې، مور دې مړه ده ته جاړې، خاوند دې مړ دی ته جاړې. ما یې ځکه جاړې ته پلار پسې خپای، ما یې ځکه جاړې مور پسې خپای، ما یې ځکه جاړې خاوند پسې خپای. دا خو نن پوه شم ته یې مړی په جړا مزه کوي، ته خو مزوله جاړې. دوی وی مړی په جړا مزه کوي، مزول الله دې خوشحالي راولي او غمونه نه. خو که چرته غم راغی ښځو ورته جړل، توجه، که چرته غم وشو ښځو ورته جړل نه په غوږ کې ورته ووایه وی مفتي سردار وی چې بس کا بس کا ډېره مزه دې واخسته. دا مزوله جاړي، دا په غمونو نه دي. اور ښځو په جړا کې PhD کړې ده. دا مړې پروت دي که نه، دا ښځې جاړي 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 نو ستړي شي نو د وقفه کوي که نه، بریک کوي که نه، ټي بریک، پیاله کې چای واچو، ټي بریک، توجه، وقفه کوي. نو چې کله دا مړ یم پروت یم ښځې هم شته خو ستړي شوي ځان دمه کوي، په دروازه نه وي ښځه راله. دا ناستې ښځې زړه کې وایي دا ښځه به وایي چې دا چې نوې مېلمانه راله چې دا لا څنګه ښځې دی مړې شته او جړا نشته. نو داسې یو ټپه پکې راپرېږدي. که څوک وایي چې زما زړه د کاڼي دي که نه داسې موم یې کړي. توجه، واده عبادت دی. واده بعضې خلک د واده لک په کټ کې کینې درې پیرې ښکته بره کوي، په پالنګ به خېجو. مردان کې نشته شته او دا لکان به په پالنګ خېجوې زه به م خوښ شم. دا مزه نه کوي چې مولیانو پکې راولي خپل عادتونه مجبوره یې. توجه، د پالنګ والا طریقه خو ته معلومه ده که نه، څو پیرې ښکته بره کوي او که نه سنت طریقه ده خو لکې به ګوتم درې پیرې وی ما سره لږ جخو درېږه. توجه، پهله په پالنګ څوک دلته څوک لاس اوچت نه کوي، دلته نه یادوم ځان له کار خرابې. پهله چې په پالنګ څوک ختلي دي واوره 14 اگست 1947 ना कबल पाकिस्तान मारिज वजूद में आने से पहले मुसलमान पलार रवानो द शरीयत मसला दर च पलार खलक जी कुल लिलमुमिनीना निगाहे झुका के चलना अंबिया की शान है। निगाहे झुका कर चल कर तो देख निस्बत बदी अंबिया किराम उसरा जुड़शी उस खलक पलार तासो न यादो खलक यादों उस खलक पलार संगजी क पलार वाला सप नजर रानल नो चतुन तो गुरी क चरता अल्लाह व रहमत तवज्जो मुसलमान पलार रवानो प हिंदव जिने नजर उलगे तवज्जो अगर हिंदव जिने बारे नजर उलगे अदा तबलीग वाला खबरा कोई ईमानी कमजोरी पोई नशो जालिम सलोर में आज चेउ लगा वो ईमान दे कवि शिकाना तवज्जो इंदुआनो पसिलार उस्ताद सलोर में खो खद माल रा के गई तमंग बुतानो तो सजदा को तासुरब तसजदा के अकीदा के इख्तिलाफ भी और सर निकाह न कीगी अकीदा के इख्तिलाफ भी और सर निकाह हिंदुआनो सर निकाह यहूदियानो सर निकाह ईसायानो सर निकाह वाया राफिजियानो सर निकाह चटो कादियानो सर निकाह कादियानो सर निकाह तवज्जो मंग हर जाइयो तासु यक जाइए मंग मुशरिकान यू तासु मुआहिदीन और अकीदा के इख्तिलाफ भी और सर निकाह अलग कोई 400 चली कार दी जेना खराब दी कम जेना शाबा प्रैक्टिकल का कम जेना स्टूडेंटान से प्रैक्टिकल कम जेना ताकम तरफ तलाश के खाव दो न तादी बल तरफ तो वक्ती हुए दुमरा प्रेशर पिरागा गया दई तलाश के तवज्जो खैर दे होता है तवज्जो कार दलता इंदुआन होता शर्त के खुद वही दर कविए खुद शर्त दार कट की बदी कीरू जना नाउरी कनाउरी जना तो हमें नहीं लगूंगी आवाज बसी से आओ नो द इस्लाम सिर्फ सड़ूल रागली बे वदुन सल कवे तवज्जो स खबर दास जनानो तावरों तवज्जो इंदुआन ते कट की बदी कीनो द्री पीरी बदी खत बरका ले कोई महमूद अभी आदि मुतकम ग्रान कार दी द्री सल बदी खत बरकी औ खबंबार कार दी की शीदर कई तवज्जो दलते यार दोस्त पालन खजे बकौल द मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रहमतन वासिया कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहिब द काफिली सरखेल आलिम दीन
فخر دیوبند زینت المحدثین شیخ الحدیث شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم و دامت بیوزاتہم و دامت حیاتہم نے فرمایا دوستی تعلق مرګرتیا د وجودي جماعت بیٹه کا پوری پردی لکان کور ته نه کول اسلام کې نشتا پښتو کې نشتا دا چې د پالن په دوران کې پردی لکان دن نکړ خینه ورته خواخي ورته خور ورته مور ورته اسلام دې تباہ کړ پښتو دې تباہ کړ پردی لکان کور ته نه کول نه په اسلام کې شتا نه په پښتو کې شتا توجه الته اندوان راته وشل اندوانو چې دا کټ څنګه وچتاو چینه د شربت دی چې هغه کټ وچتاو توجه چې کټ یې څنګه وچتاو یو دلته هو یار دوست خدي هغه یو شان جامې واسکټي چچولي توجه الته اندوان راته وشل چې څنګه دا کټ وچتاو یو اندو پکې आवाज کوي الله ورپسې واسه دا هغه مسلمان دی چې خدای د پاره خپل دین پرې خو نن چې زمون مور خور په مسله ناستي دعا کوي زمون مور خور په دعا کې رب هغه وخت پر مرګ مره ولا سپور د خپل بچي پالن نه لیدلې ما ته مور خور ته داونه خو چې خاتم الانبیاء په پالن نه دي خطرې ابو بکر عمر عثمان علي حیدر صحابه تابعین ائمه اربعه ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیاء انبیاء اصفیاء واده کې په پالن نه دي خطرې وایا پالن د دوه طریقه ده چا طریقه ده اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم اي خشير ما هم كان يوصل تبصونك مسانا سان بدل راواله يوصل زدم شروع کړي کنه توجه لا هډي ټیم دی الله ورته ټیم کا صبر وکړه ها یو منټ لکینه دا ته باندې معمولی صدقه راځي کینه یو چکر ورکړه چې هغه دلار شي خو کس به سره زی لار شي چکر و توجه ته دلته ما سره د دوړو ډیپټیو کا تا نه دوته پوښتنه یو د پځې شتا پځې توجه پالنګ د دوه طریقه وای دا چا طریقه ده پښتون اورا حجونه کوا عمره کوا صدقات او خیراتونه کوا پړم به سب کې منځونه کوا په مسجد کې اذانونه بانګونه کوا د مسجد خدمتونه کوا صدقات او خیراتونه کوا واده کې چې د دوه طریقه وکړه ان شاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندھی سره پورته کیږي حشر باندې ګاندھی سره توجه پالنګ د دوه طریقه وای دا چا طریقه ده پسوره دا چا طریقه ده نن بس پدې کلی کې پالنګ بنشو یو ولک وادو واجد کما امجد دا یو ولک وادو ما وادو که په پالنګ نه خېږي توجه ما وادو که په پالنګ نه خېږي ما ته مفتی سه مجبوری ده ما سه مجبوری ده ما ته خو خیرات وي چې خېږي با د غاز مارکټه بس کوو